أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا د شعبان یا د شو قدر میاشتا تقریبا 9 یا 10 ورځې پس به رمضان شروع کیږي او په رمضان کې به زمونږ یو ذمواري نوره بړاویږي او هغه دای چې مونږ به روژه نیسو. د روژې دا تصور دې ته صوم وایي په عربۍ کې او دا دومره عام دی چې بني آدم خو څه کې خو څاروي یا جانور هم د خپل صحت ته مینټین کېدو دپاره روژه نیسي. یو ډاکټر صاحب په دې باندې چې ریسرچ کړی دی نو هغه وایي چې ته ګوره څومره چې ځناور دي هغه یې څه نه څه دورانیه داسې تیری چې پای کې خوراک څښاک نه کوي. هایبرنیشن پیریډ کې چې کوم ځناور ځي هغه خوراک نه کوي. ستا دا چرګه چې کله کړکه شي او په اګو ناستی نو دا بیا خوراک نه کوي او د دې د افطاري او د سحري یو خاص ټیمي کمې سیپۍ چې هغې په دریاب کې خوله وازه کړي او اوبه ورته لاړې شي د هغې نه ملغلره جوړه شي د هغې په باره کې ریسرچ دا دی چې هغې په ژمي کې غیب شي او بیا د هغې روژه او همدغه رنګې چمکادړ چې موږ ورته خاپیرک وایو دی هم په ژمي کې خوراک نه کوي او بیا ساینسي تحقیق دا دی چې که دی دا روژه ونه نیسي نو د دې د خېټو د پاسه چې کومه چربي جمع کېږي نه به دی هلاک کي. او د عربو کې د مکې په کفارو کې دا مشهوره وه فرس الصائم چې په خپل اسپی روژه نیوه یعنې خوراک څښاک به یې پې بند کو د پاره د دې چې په هغه کې برداشت پیدا شي او د هغې ټول جنګونه به په اسونو چې هغه بیا د ګرمۍ او د ستړې مقابله کولی شي. د دې نه دا پته ولګېده چې روژه یو فطرتي یو فطري ضرورت دی د هر یو زنده سر چې ستا صحت به الو مینټین کېږي. دې وجې نه په ټولو مذهبونو کې څه نه څه ډاکټر جیفری وی چې عیسائیت او یهودیت پای کې هم د روژو تصور دی چې کم از کم په کال کې 40 روژې پوره کوي. مسلمانانو هم چونکې روژه په قمري مهینه نیسي یعنې اسمان کې چې کومه میاشت د دې په بنیادي نیسي نو دا اکثر د 29 ورځې او په دې کې غټه فایده دی چې اسمان کې سپمۍ باندې هر ناپوه او پوه سړی پوهیږي چې د دوره ورځو ده. که فرض کا نیټ ټي وي ټلیفون باندې انفارمیشن نه نو یو عام سړی د علم په سر کې هم دا پته لګولی شي چې نن به 100 ورځې د میاشتې. د قمري میاشتو یو بله فایده دا ده چې کله به دا روژه په ژمي کې راځي لکه په 80 کې دا موږ په جولای کې نیولې وه چې سخته ګرمي وه او اوس الحمدلله به په بهار کې نیسو او د دې نه لږې ورځې مخکې په 88 کې دا مونږه په خزان کې نیولې وه. نو گویا کې د روژې دا تاریخونه بدلیږي او په دې کې زما ستا ازمایش چې دی هغه په صحیح انداز کې وشي. د قمري مهینې یو بله فایده دا ده او بله فایده دا ده چې څنګه سپمۍ د وړوکوالي نه غټېږي د غټوالي کې څه ورځې پاتې کېږي او بیا د غټوالي نه بیا کچېږي. دغه شان انساني لایف دی چې لاول ماشومي نو غټېږي او چې غټ شي نو څه ورځې غټ پاتې شي او بیا د غټوالي نه په ښکته راځي. نو څنګه چې انساني لایف کې 3 سټیجز دي وړوکی غټېږي
غټ لګي ورځې غټ پاتې کیږي او بیا د غټوالي نه بیا کچیږي او اخر کې بیا تی ماشوم جوړ شي. دغه شانتې سپمۍ چې ده هغه په اسمان کې اول کچی او تیاره پې غالبوي او بیا دغه سپمۍ دا رڼا په تیارې غالبه شي او بیا په آخر کې بیا سپمۍ واپس کیږي او تیاره پې بیا غالبیږي. او په دې 29 باندې به روژه ختمیږي کو په 30. د دې کنفیوژن او د دې پریشانۍ یو غټه فایده دا ده چې دا تا ته سبق درکوي چې څنګه د دې میاشتې پته نه لګي چې دا به څه کال د 29 یې که د 30 به وي. دغه شان ستا د زندګۍ پته نه لګي چې ته به نن مرې او که سبا به مرې. نو د دې نه دا عبرت والا د اختر په شپه او د ورځې د اختر په ورځ او د روژې د شپې او د روژې په ورځ باندې پرځول او جګړې مه کوه، بلکې عبرت دی والا چې څنګه دا یقیني نه ده چې اختر به کلی داسې دا یقیني ده چې ته به کله مرې. د دې وجې نه هر وخت الرټ اوسه چې هسې نه چې ستا د مرګ فیصله نن شپه شوي او ته په غفلت کې. نو عبرت دی والا. د روژې غټه فایده دا ده چې تا ته به په خپل وجود باندې کنټرول، یعنی آپ اپنے آپ کے بادشاہ بن جائیں گے، کنټرول حاصل شي. د دې کنټرول دپاره دا ضروري ده ځکه انسان کې چې کم نوس دی په هغه دوه برایۍ دي، دوه کمزورۍ دي. یو په خواهشاتو او شهواتو پسې شي چې هغه خو یا چرته کباب غواړي او یا د چرسی په تیکو پسې لیونی کیږي او یا د سوات او د سوات او د لاهور او د لندن چکرو پسې لیونی کیږي او یا هغه په سیکس او په جنسی بېرحروۍ شکاري او د دې وجې نه هغه به وال خوري. نو په دې کنټرول دپاره د ورځې دته د خواهشاتو باندې پابندي ولګي. نو د خوراک ورته مخامخ پروت خو نه خوري، وایي زما روژه ده. او 3 څیزونه په روژه کې بند دي او په هغې د رمضان روزه ماتیږي. یو کانا، یو پینا، یو اپنے جائز بیوی کے ساتھ ملنا. دا درې واړه چې په ده باندې پابندي ولګي دی دا ټریننګ وکړي چې کله دی خپله حلاله کانا سره د دې نه چې دی ورته وږی نه خوري او خپل حلال پینا یا حلال شربت سره د دې نه چې دی تږی نسکي ځکه چې ماښام بانګ نه دی ویلی. نو پردي خوراک ته او پردي سکاک ته خواړو په بره ګوري نه او پردی زنانه خواړو تصور نشي کولی. دې وجې نه 30 ورځې یا 29 ورځې دی ټریننګ وکړي او بیا د هغې نه پس ټول کال د دغې ټریننګ فایده دی چې دته ضبط نفس یا سیلف کنټرول میلاوي او دی بیا نه پردي کانې ته ګوري او نه پردي زنانه ته ګوري او انسان وال د دې د وجې نه خوري. د انسان دا نوس چې دی دا په حقیقت کې رده ګوړه ده، دی پې سوار روان دی رده دا روح. د ده دا ګوړه یا د ده دا سواري چې رده په کنټرول کې، نو دا سوار د ده دا روح چې دی دا دی په خپل کنټرول کې ساتي. تو ویلی شي چې اس نے اپنے حیوانیت کو نکیل ڈال دی. خو کله کله دا ګوړه چې کله شهواتو او خواہشاتو زہر پکې شیطان ور واچي نو پھر اس گوڑے سے اژدہا بن جاتا ہے. بیا دا اژدہا شي او چې کله د سړي سورلی اژدہا شي نو هغه بیا سړی په تندر یخی. نو د دې تندر نه د بچ کېدو دپاره دله پکار دی چې د ده دا سواري لږه کمزوري او دا سوار پې لږ طاقتوري. نو د خپل روح ته طاقت دپاره دی د شپې تراویح کوي، د ورځې د قرآن تلاوت کوي او ورسره روژه نیسي. نو یو طرف ته د په بدن باندې کانه کمه شي نو د ده دا سواري چې ده دا لږه کمزوري شي او بل طرف ته د روح ته چې کومه غذا ده چې هغې ته قرآن وي او د الله قربت وي هغه میلاویږي. نو د روح قوي شي. چې کله روح په بدن قوي شي نو دا سړی د جنت مستحق شي ځکه چې دته تقوا میلاو شي او دی بیا جنت ته به ځي. د روژې وایي چې 2 قسمونه دي. یو روژه چې موږ عام نیسو دې ته رمضان کا روزه وایي، دا په 3 څیزونو ماتیږي، په خوراک او په څښاک او جایز بیوی سے تعلق. دا په عامو حالاتو کې چې تا ته الاؤډ دی په روژه کې دا پابندي یو سړی کوي. او یو بندگی کا روزه ده. بندگی کا روزه هغه ده چې هغه ته د الله د بندګۍ اظهار کوي او دا روژه ته د هغې روژې دپاره نیسې او هر وخت ستا په ذهن کې دی چې یہ روزہ اللہ کی نافرمانی سے ٹوٹ جاتا ہے. نو بیا ته په یو مقام د الله د نافرمانی سوچ نه کې
او بیا ته هر وخت سو ستا دې ته فکري چې دا موقع چې دي دا د الله د نافرمانی دي، چېرته مې اس کا شکار نه ہو جاؤں. د دې وجه نه چې کوم هوښیارو خلقو د دې لیسټ رخ کړی دی نو یې ویلي فواحش سے لطف اندوز ہونا. کم سړی چې فحش رسالې ګوري او فحش رسالې دومره زیاتې دي چې ستا د پاکستان تمام اخبارونه د اتوار په ورځ باندې سپیشل سپلیمنټ چې راوباسي په هغې باندې د یوې جینۍ تصویري چې د هغې کپړې د نه کپړو برابري، د هغې غاړه کولاوي، او دا که د نیکانو اخبار یې که د بدانو اخبار یې دنه کو که حدیث یې کو قرآني خو بار بدای، ځکه چې فحاشي خورول د میډیا یو بنیادی ضرورت دی یا بنیادی فرض دی یا بنیادی کار دی. همدغه رنګې که ته په ټي وي یو ښه تقریر اورېدل غواړې خو څه نه څه ایډورټایز به داسې راځي چې پای کې فحاشي، نو که فرض که ته خپله د بندګۍ روژه ساتل غواړې نو ستا روژه به په دې فحاشي سے لطف اندوز ہونا په دې به ماتیږي، نوره دې خپله خوښه ده. یو بل دی حرام کانا اور حرام کمانا. نو په روژه کې خو ته څه خورې نه، خو که دا ماښام روژه ماته او دا حرامي نو دا هم خطرناک دی. او حرام کمانا که ستا بزنس دسي چې پای کې ته حرام خورې نو په حرام ګټې نو دا هم د بندګۍ روژه ستا به ماتي. او بله دا کسی کا مال دبانا، که ستا سره ستا د وراره پیسې یا د خورۍ مالی او په هغې تا زنګون یخی او هغه غریب یو ځای له بل ځای له ځي چېره ماما مې د مور برخه نه راکوي او یا د پلار حصه مې نه راکوي او زه یتیم یم او د وکیل د نیو وس مې نشته، نو د هغه په جایداد قبضه کړي، نو د دې سره د بندګۍ روژه ماتیږي. جھوٹ بولنا اور جھوٹ پیلانا، یو چې ته په خپله دروغ وای، یو چې ته په میسیجونو کې او په ټویټ کې او یا په مختلفو پیغامونو کې ته داسې پوسټونه ورکې چې هغه په دروغو مبني، نو دې ته وایي دې سره به ستا بندګۍ روژه ماتیږي. بل سړی رسوا کول، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو رسوا کرنا، دا لپاره دوه طریقې، یو چې هغه نه نو ته غیبت پسې لګیای کوې ځکه ستا ګپ شپ بې د دې نه جوړیږي، او یا ته په هغه څه بهتان ولګې نو بهتان سے بھی اس کو آپ رسوا کرتے ہیں. بهتان دې ته وایي چې یو ناروا هغه نه کړي، ته په خپل اجره کې لګیې په هغه پسې لیکې چې دا ټول د حرامي توپ دی، دا ته بهتان لګې او په دې ستا د بندګۍ روژه ماتیږي. دارنګې خواهشات کو دین بنا لینا، ستا خپل ډکېږي نو تا هغې له د دین رنګ ورکړی دی. مثال په طور باندې ته وایې جماعت سار مونځ د امامتۍ د نور د خطو نه مخکې پکار دی او ته وایې چې نه یاره چې څه وخت پاسې نو کوی دا دو، او دې ته وایې چې یو حق رنګ دی وله ورکړی، دې ته وایي چې دا ستا خواهش دی، ته خپل خوب نشي قربانولی، نو آپ نے اس کو دین کا رنگ دیا ہے، اس سے بندگی کا روزہ ټوٹتا ہے. ځینې خلق د بې حیایۍ دغه کوي نو هغه د ټي وي ډېر زیات دل دادی، که ته هغه ته ووایې چې ته اجي صاحب دومره مشر سړی ته د خپلو سترګو دا بېجای استعمال ولې کې، نو هغه به تا ته وایي چې نه په دې کې خبرونه زه اورم او ځان پې خبرومه، کله کله پکې حدیث هم راځي. اس نے خواہشات کو دین بنا دیا ہے. او بل چې تعصب کے بنیاد پر سچائی کو رد کرنا، خاصی ټیک خبره یو سړی کوي خو ته وایي دا زموږ نسبي نه دی یا دا زموږ د ډلې نه دی، زموږ د پرې نه دی، زموږ په پارټۍ کې نه دی، نو چونکې زموږ په پارټۍ کې نه دی نو که دی هر حقه خبره کوي نو زه یې نه منم، دې ته وایي په دې ستا د بندګۍ روژه ماتیږي. او عدل و انصاف کے راہ میں کہ سارے د عدل و انصاف سارے تقاضوں کو آپ پامال کر لیں، چې کوم د انصاف خبرې هغه ته په عمال کې د خپو د لاندې کې، او ټول خلق وایي چې دا سړی بې انصافه وایي او دا خبره چې دی کوي دی زیاتې کوي، خو ته وایي چې نه زه به یې وایم ما یو پیره ویلي دي. دې وجې نه یو سړي زما ستا د پوه کول دپاره ویلي و چې د روژې مثال د ایر کنډیشن دی او په ایر کنډیشن کې چې کوم ټنډک تا ته میلاویږي نو د هغې دپاره دا ضروري چې که ته د خپل ګاډي اے سی آن کې د هغې پورې کار نه کوي تر څو پورې چې تا شیشې نه پورته کړي، او که ته د خپلې کمرې اے سی ولګې نو اے سی هغې پورې کار نه کوي تر څو پورې چې تا کړکۍ او روشندانونه نه بند کړي، نو که خپل روشندانونه او کړکۍ پوره بند کړي نو بیا به اے سی پیدا درکوي. نو دا مختلفې کړکۍ دي، دا چې تا کولاو پرېښودې نو د روژې اصل مقصد چې د هغې ټنډک چې د تقوا نومې دی هغه به تا ته میلاو نشي، نو کړکۍ دې کولاو ده ځکه چې ته بېجا
د پردی حق ته والی دی، کړکۍ دې کولاو دی ځکه چې ته د خواهشاتو نه د دین رخ کړی دی، کړکۍ دې کولاو ده ځکه چې ته غیبت ټوله ورځ کې، کړکۍ دې کولاو ده ځکه چې تا پردی مال خوړلی دی، کړکۍ دې کولاو ده ځکه چې ته په خپل دکان کې حرام څیزونه خرڅې، کړکۍ دې کولاو ده ځکه چې ته خراب ډایجسټونه پړاوې، او کړکۍ دې کولاو ده ځکه چې ته په معمولی بانه باندې وای نن مې روژه نه ده. علاقه پېښور ته څه چې ته وایې چېرې په سفر کې روژه نه یې بیا د نیوو نه، او بیا دا چې کړکۍ دې کولاو ده ځکه چې ته مونځ د امامتۍ په ټایم نه کې، بلکې د ماښام مونځ خو د اکثر پرېښی د روژه ماتي د وجې نه، د دې وجې نه د روژې اصل ټنډک تا ته نه میلاویږي. او کړکۍ دې کولاو ده ځکه چې د روژې یو بل پارټ چې دی هغه قیام اللیل دی چې د شپې ته تراویح وکړې، او د دې تراویح نه ته ځکه محرومه یې چې ته تادی باندې کې، ته سیکنډۍ تیاروې کې، ته هغې جومات ته ځې چې په هغې کې په عالم ترکۍ په هم زر زر وکړي، او چې څومره زر اخلاصې کې نو دومره د هغې جومات او د هغې امام ته صفت کې، نو تا سیکنډۍ تراویح اپناو کړي دي، نو په دې باندې نه تا ته تقوا میلاویږي او نه تا ته جنت میلاویږي. وی پتا کې دوه کمزوري دي، یوه کمزوري ده خواهشات کې پابندي، نو روژه ستا د دې خواهشات کې تابعداري، نو د دې خواهشاتو په پابندۍ د لګولو دپاره په تا باندې د ورځې په کنټرول راغی، ته خوراک او څښاک نه کې، نو د دې وجې نه تا ته دا فایده میلاو شوه چې ته په خپلو خواهشاتو د کنټرول حاصل کو، نو اوس پکه خیري ستا دا رکاوټ ختم شي. او دویم دی ستا تکبر او غرور چې ستا په سټ کې سریه ده، ستا په سټ کې سیخ دی، ته وایې زه چاته قطع کېږم نه، تکبر والا سړی جنت ته نشي تللی. د دې تکبر د میټاولو دپاره د شپې 20 رکاته تراویح، 10 رکاته یا 9 رکاته د ویتر سره مونځ، بیا د شپې قیام اللیل د تهجد په صورت کې 8 رکاته، بیا یو 4 رکاته د سهار، 2 رکاته سنت، 2 رکاته فرض، په دې ټولو کې ته مسلسل وای الله اکبر الله اکبر، خدای لوی دی زه وړوکی، او په هغې کې د رکوع او د سجدې په صورت کې ته قطع کېږې پورته کېږې. شاید چې دا ستا تکبر دا مزاج مات کی، کله چې ستا تکبر مزاج مات شو نو ته به انشاءالله چې د تقوا مستحق شي، او د تقوا نه پس به اعدت للمتقین، جنت ته تقوا والو دپاره تیار شوی دی، تا ته به جنت میلاو شي، او ستا د زندګۍ اصل مقصد جنت دی. د روژې دا اعلان چې الله تعالی د طرف نه شوی دا په سورة بقره کې شوی. سورة بقره د قرآن هغه دلچسپ صورت دی چې دا یو طویل ترین صورت دی، دا د مدني زندګۍ ړومبنی نازل شوده صورت دی، او دې ته زهراوین، دې ته آل عمران ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صورتونه ویلي چې دا دورای پړقیږي. سنام القرآن، دا د قرآن قوب څنګه چې یو قوب دورای ښکاري داسې دا په قرآن کې دورای ښکاري. نو په دې سورة بقره کې ما تا ته ویلو چې خلقه په تاسو باندې روژې فرض شوي دي، نو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، په تاسو روژې فرض دي، یریږئ ما، په پخوانو خلقو فرض وي، هغه د دې د وجې نه مړه نه دي، تاسو به مړه نه شئ. دې ته سایې کې وایي الله تعالی زما ستا رسایي کې خیال ساتو. دا مونږ کرونا ویکسین چې خلق کوي نو یریږي چې وایي دا ویکسین په سړي بد راځي، وایي لکه عمران خان کړي په هغه په بد رانلل، صدر پاکستان کړي په هغه په بد رانلل، پلانی کړي هغه باندې بد رانلل. کله چې ته وایي نه ستا تسلي وشي یاره وایي زم دا ویکسینیشن کوم، دې ته سایې کې وایي. نو الله تعالی تا ته وایي چې ګوره پخوانی کم خلق چې دی که نه په هغو باندې مونږ فرض کړې وه روژه، د پوخانه را روانه ده، اوس هم دا روژه ده، هغې نه دي مړه ته به تم مړ نه شي، یریږه ما. او د څه مقصد دی لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا راشي. اګوره څه چې ایاما معدودات یو څو ورځې دی، او بیا کله دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا د رمضان په میاشت کې دی، او د رمضان د میاشتې غټ سپیسیفیک غټه خوبي دا ده چې په دې کې قرآن نازل شوی. د انسان سره د ټول نه غټ نعمت عقل دی، دا په ساروي کې نه پتا کې شته، خو د عقل نه غټ نعمت چې دی قرآن دی، ځکه قرآن چې دی دا بس تا عقل ګایډ کوي او عقل به دې کنټرول کوي، نو په صحیح لار به روانې. نو چې ته نعمت میلاو شو د نعمت به شکر ادا کوې، او د شکر یو شکل دا دی چې ته به روژه نیسې لعلکم تشکرون چې تاسو شکر ادا کوئ، ولتکبر الله، او د خدای پاک لوی بیان کې
خدا سورت بقره دلچسپ صورت ته د دې اخیری حصہ اکثر په دې امت باندې باس کوي نو د دې امت د باس کول د پاره د دې قرآن د صفحې چې ګوري او پاڼې اړه راړی او د سورت بقره دا آیات چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ګوري نو چې لږ مخکې ته وګوري نو الله تعالی ویلي چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق گویا کې په دې کې تا ته د نیکۍ ډیفینیشن خو نیکۍ د توخوي چې نیکۍ څه ته وایي ولکن البر من آمن بالله د ایمان نه پس نیکي سوا و آت المال علی حبه ذوی القربا چې خپلې پیسې به لګې نو اول تا ته د نیکۍ پوره تصور درکو چې ته نیکي اپناو کا نو چې ته نیک شي نو چې کله کله ته نیک شي نو د هغې نیکۍ رزلټ به دی چې اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون یو به ته رښتینی او یو به تا د تقوا میلو شي نو بیا تا ته وایي چې ګوره یوازې دا نه چې ته په خپله نیک شي ته به قانون هم د نیکانو نافظ کې نو قانون د نیکانو نافذ کولو دپاره دا دی چې ستا په ملک بشریتي او پای کې به د قصاص قانوني نو قاتل له به بیا قصاص ورکې چې کله په قصاص نظام شي نو ورپسې بیا تا ته دا وایي چې ګورې په خپل ملک د شریعت نظام راوله نو بیا په موټروی باندې عابد د فرانسیسي خاتون سره بدکاري نه کوي نو تا ته وایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل په مرګونو کې به بیا تاسو د قصاص قانون نافذ کړئ او بیا ورته وایي چې ګوره لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب که څاروي نه یې که نه او عقل د پکې نو که په ملک امن و امان راولی خپل موټروی محفوظ کوئ نو بیا ستاسو کو د حریم شاه په صورت کې او که د زینب ایلټ په صورت کې خو چې چرته کې د قتل مسله راشي نو د شریعت مطابق د قصاص قانون نافذ کړئ نو بیا به ستاسو اخراجات هم کم شي او ستاسو موټروی به محفوظه شي نو گویا کې چې ما تا ته د نیکۍ د ډیفینیشن نه پس بیا راته یو شریعتي یو نفاذ شریعتي نو موږ ته قرآن په صورت بقره کې وایي چې نفاذ شریعت بکې او د بیا ورپسې فورا وایي چې ګوره د خپل مال په سلسله کې ګوره صحیح تقسیم کې نو ورته وایي چې ګوره د میراث په صحیح کار کوئ وایي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه پوخا وا څنګه چې زموږ د پښتنو نظامي چې د پلار نه د پاتې شوي جایداد ټول حقدار به صرف زوی خور ته پکې لور ته پکې ترور ته پکې هیڅ حق نه وي دا د هندوانو طریقه وه او دا زمونږ په رواج کې وه دا او د شریعت د قرآن د نزول نه مخکې په عربو کې دا طریقه وه الله پې کټ لګاو نه ولې ورته وي چې مرینو وصیت وکړه چې ټولو ته میلاو شي او بیا د میراث آیاتونه راونیدل چې للرجل مثل حظ الانثیین نرینه نارینه له به د دوو جنکو برابري سور کوي په پراپر طریقه به ډسټریبیوشن کوي که ته میراث په صحیح طریقه تقسیمې د دې مطلب دی چې ستا شریعت نافذ دی یو د شریعت باندې په خپل عمل کول یو شریعت نافذ کول نو د نفاذ شریعت دپاره یو طرف ته د قصاص قانون بل طرف ته د میراث قانون چې دا دوی وي نو په دریم نمبر ورته وایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اوس روژې ونیسه گویا کې مخکې وی چې نیکي څه ته وایي بیا وی چې د قصاص قانون څه ته وایي او بیا ورپسې تا ته وی چې میراث څه ته وایي او اوس ته وایي چې روژې ونیسه او چې روژې نیسې نو د هغې نه پس ته وایي چې ګوره یو کار به کوې که نه چې کله ته د روژې نیسې نو هسې نه چې ستا خوراک حرامي نو ورپسې وی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام خدای پاک تا ته نږدې دی په دې روژه کې به ستا سوال قبلیږي خو په شرط دی چې ستا روزي حلاله وي نه که ته د حرامې روزۍ ګټې او ته دلالۍ کې ته د پولیس هم دلالې ته د پټواري هم دلالې ته د تحصیلدار هم دلالې او ته د خلقو د دوکه کولو دپاره مختلف دلال ګروپس تا رخ کړي دي او ته پیسې په دې کې وایه پیسې خلقو ته رسې نو بیا ستا په دې روژه کې ستا سوال نه قبلیږي بیا د خپل حرام مال والا او چېرته یو حرام پیر لی ورکه او پیر صاحب به تا ته وایي چې زه دې ذموار یم ته به خوشحاله شې نور پیر صاحب هم بد عمله دی او ته به هم بد عمله پاتې شې نو گویا کې چې څلورم نمبر خبره یا پنځم نمبر خبره تا ته دا کوي چې د خپل مال خیال به ساتې دا بل ځای نه دي دا په صورت بقره کې دي دا بل ځای نه دي دا د صورت بقره د هغې آیات چې 186 نمبر 183 نمبر آیاتو د صیام په باره کې د دې نه مخکې وروستو دي تا ته وایي چې ګورې خیال ساته چې هسې نه چې په مال کې خراب شي نو میراث په چرته کې رشوتونه وانلې او په رشوتونو باندې روژه او پېشمنۍ ونه کې بیا ورپسې فورا وایي چې ګوره یوازې دا نه دا د روژې میاشت چې ختم شي که نه دې نه پس بیا د اختر میاشت را روانه ده او په هغې پسې لوی اختر دی نو په هغې کې بیا حج لځې نو قل هي مواقیت للناس والحج
دا ته به بیا لږې ورځې پس بیا حج له ځین چې دا دې په ذهن کې هسې نه چې په روژه پورې ونښلې او پیسې سره ډېري تا ته څوک چې حج له لاړ شي چې ورګه چې یو پیره عمره وکم که نه بیا چې ته وایې چې عمره وکمه نو خدای مکه کو د عمرې نه واپس رالی تا وایي چې حج مې نه دی خوښ نو بیا خو د کفر خطره شوه د دې وجې نه ته به حج ته الرټ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې د حج اراده وکړئ نو تادي کوئ ځکه چې هېڅ پته نه لګي او خبره رښتیا شوه کورونا راله نو د سحده پورې په حج باندې پابندي ولګوله ګوره چې کله به یې لرې کېږي نو وایي تا سره پیسې وې خو تا نه کو نو تا ته خو موږ ویلو چې کله در سره وستې وشي نو حج له بځې نو بیا فورا وایي چې یوازې په حج هم نه کېږي دا ته چې په روژه کې موږ په تا کې برداشت برته پیدا کوو که نه هغه دې دپاره چې په تا کې د جهاد جذبه پیدا شي او ته د کشمیر کې به جهادي په فلسطین کې به جهادي په افغانستان کې به جهادي په دې کې پکار چې ستا رولي نو بیا فورا ورپسې وایي وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم کم خلق چې ستاسو سره جنګیږي که هغه ناټو افواجي که هغه روسي او که هغه امریکایي او که هغه انډیایي او که هغه اسرائیلي د هغو سره جنګ وکئ په بېغیرتۍ سر ته نه رسئ وقاتلو دا الفاظ دي د قرآن په کوم ځای کې چې الفاظ دغه دي د کتبه علیکم الصیام دي د هغې نه یو څو کرښې پس دي چې په تا کې به د جهاد جذبوي او بیا په دې جهاد کې چونکې پیسې لګي نو هسې نه چې ته شومي نو وانفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه د خدای په لار کې پیسې ولګوئ چنده ورکئ خپلې پیسې ورکئ په هغې وسله والی د هغې دپاره خپل کار نو گویا کې بذل نفس یعنې ځان خرچ کول جهاد بذل مال خپلې پیسې خرچ کول دا ټول د دې صورت بقره د هغې آیاتونو خلاصه ده په کم کې چې په ما تا باندې نازل شوی دی په موږ کې د رمضان کې د روژې فرضیت لازم شوی دی او نازل شوی دی نو که ته دالې نو یوازې به یې نالې بره ښکته به ترې ګورې ځکه چې الله ته څه مطلوب دي نو الله ته دا مطلوب و د دې وجې نه یو سړی وایي یاد رکیې که ته روژې نیسي که نه نو دا خبره کم از کم چې ماسخوتن تر راونه راشي نو سوچ کوه چې واقعي داسې ماحول خو نه دی چې معاشرے میں اگر ظلم ہے که درته ظلمي چې یو سړی علاغه په یو ګوټ یو خس چرسو کې ونیول شي هغه غریب بیا په جیل کې پروت دی د هغه د وکیل وس نه کېږي خو که بل سړی په هیروینو کې په آیس کې او په پاناما کیس کې ونیول شي خو چې غټ سړی دی نو بیا په کار ده چې خپل کارونه کوي بیا ولا ته سوموټو ایکشن والا بیا ولا عدالت کې ته ضمانت وکړه چې خپل کار کوي نو معاشرے میں اگر ظلم ہے قصاص کا قانون نہیں ہے بیا ستا عابدم ژوندی ګرځي د حریم قاتلم ژوندی ګرځي د زینب قاتلم ژوندی ګرځي نو که ستا په ملک کې د قصاص قانون نه قاتلوں کو تحفظ ہے کو په دویمه ورځ د قاتلانو ضمانت کیږي عدالتوں میں عدل نہیں او په عدالتونو کې بس تا د فیس پورې خبره ده او د تکړه وکیل پورې خبره ده نور تا ته څوک سویلی نشي لوگوں کا مال کایا جا رہا ہے او د خلقو مال تم خوري او خلق هم خوري اور زمینوں پر قبضے ہو رہی ہے او په ځمکو باندې قبضی اور کرپشن کا ماحول اور کرپشن کا بول بالا ہے چې کم سړی 35 کروڑ روپۍ ورکولی شي پارټۍ له هغه د سینټ ممبري او چې د ممبرانو د بیې اخیستی شي هغه ستا د ایوان بالا ممبري نو کرپشن کا بول بالا ہے ان حالات میں اس وقت گورا ان حالات میں صرف ان لوگوں کا روزہ قبول ہوگا جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے کو فرض که د دې ظلم خلاف ته آواز اوچتی اته وایي چې دا ظلم دی په هغې ډله په هغې پره کې نه شامل بلکې د هغې خلاف خپل جد و جهد کې نو کیدی شي ستا روجې خدای قبولی کی خو اگر آپ اس ظلم کا حصہ ہے اگر آپ اس نظام کا حصہ ہے اور اس نظام کا ساتھ بھی دے رہے ہیں تو شاید آپ کا روزہ نہ آپ کو تقوی کی نعمت دے گی اور نہ آپ اس کی وجہ سے جنت میں جا سکیں گے کہ دیشی جدا روزہ تعالی نه تقوا درکي ان د دې د برکت ته جنت ته لاړ شي د دې وجې نه ستا دپاره د عبرت غټه خبره دا ده چې د سوره بقره آیاتونه چې د 178 177 نه شروع شوي دي د 215 د 216 پورې وګوره چې ستانه الله څه غواړي. یقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.